أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوس په د سوره بقره آیت نمبر 164 بوایو ان شاء الله الرحمن. هرده دا 164 نمبر آیات چې دی کنه رده نه مخکې دا پرونه به مونږ له کوټه دا بوایو پرون مونږ ویلو کنه چې وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا هو الرحمن الرحيم. ها لکه معبود چې دی اله چې دی څنګه صرف یو معبود دی کنه او نشته دی سوا داغه نه علاوه بل څوک معبود زمونږه او هغه چې دی نو رحمان دی او رحیم دی مطلب عام مهربان دی او خاص مهربان دی. ها وس لکه څنګه لکه داوا دا کیږي کنه چې څنګه الله رب العالمین د عبادت لایق دی هغه زموږ معبود دی څنګه هغه رحمان او رحیم دی. ٹھیک شو نو هغه دسی چې دا وسته مخکینی آیات چې دی کنه 164 نمبر آیات پدې کې اتا عقلی دلایل الله رب العالمین بیان کړی دي د عقل والو لپاره. ٹھیک شو موټا دلایل الله رب العالمین بیان کړی دي او دا آیت چې دی د سوره بقره 164 نمبر آیت چې دی د سه په قرآن پاک یو بل آیت هم نشته دی دیتا آیت الآیات هم ویل کیږي. په دې آیت کې د الله رب العالمین مطلب د قدرت ټول نشانیانه لکه د سه دغه الفاظو کې لکه د الله رب العالمین ښه ډېر شی نشانیانه چې دي هغه بیان شوی دي کنه. او مطلب په قرآن پاک کې صرف دا یو آیت دی چې دغه شانت کې دی. ها ان بشکا فی خلق السماوات ان بشکا فی خلق پیدائش رده السماوات د اسمانونو والارض او د زمکه یا تخلیق د اسمانونو او د زمکه اولنې دلیل تاسو ٹھیک شو واختلاف او اختلاف یا بدلیدل الليل د شپې والنهار او د ورځې د شپې او د ورځې بدلیدل شپه په ورځ پسې راځي ورځ شپه پسې مطلب رده دا بدلیدل کنه دا نه خښوله دا دلیل شو کنه والفلک او کشتی التي هغه تجری چې بهیږي فی البحر په دریاب کې یا سمندر کې بما او دې سره ينفع نفع ورکوي الناس خلقتا وذكر کشتی شولا سمندري جهاز دغه شو کنه دا دریم نمبر دا شلو دا الله رب العالمین لکه زوم د پاره دا یو د غټ دلیل دی کنه چې ګورغه زوم د فائدې لپاره په سمندر کې ګرځي کنه مطلب مسافر چې د یو دغه نه یو طرف نه بل طرف ته بوزي ٹھیک شو او مطلب چرته چې د گاډو دغه نه کیږي کنه د سمندر په ذریعہ باندې سفر شولو ٹھیک شو او بلدا چې لکه ردی کشتو په ذریعہ باندې مونږ سی فود ما حاصلولی شو او نور لکه زمکه کې چې کم قیمتي موتیان وغیرہ کنه کانی باندې کم قیمتي صدقه یا مونږ حاصلولی شو. ها مطلب کشتو کې غټ سامانونه یو طرف بل طرف ته هغه هم لکه غټ فائدې دي رده کنه بما په دې سره ينفعو چې نفع ورکوي الناس خلقتا وما او هغه سا انزل الله چې نازل کړی دی الله رب العالمین من السماء د اسماننا مما ان وبونا د اسماننا مطلب سنازل کړی دی اوبه کنه اسمان نه اوبه راورولې دي الله رب العالمین او پاغه سره فاحیا جمدی کوي به د سره الارض زمکا
اسمان نه چې کوم اوبه راوریږي هغې سره الله رب العالمین ځمکه جمده کوي څنګه بعد موتها د مرګ د هغې نه پس لکه د هغې د مرګ نه پس ګوره ځمکه وچه شي که نه هغې ته اوبه نه میلاویږي نو ځمکې کې خو بوټي موټي نه راخیږي که نه چې الله رب العالمین باران راووروي ځمکه لمده شي نو هغې سره لکه د ځمکې نه بوټي راوځي که نه او بوټي چې دي لکه ډېر بوټي څه مونږ خورو څه زموږ نور استعمال لپاره یي که نه وبثا او خواره کړي دي فیها پدې کې من کل هر قسم دابتین زنده سر لکه جاندار شیزونه که نه پای کې انسانانو راځي بوټي موټي شوله او هر قسم ځناوران هغه یې خواره کړي دي په ځمکه کې که نه او بل دلیل دا شو وتصرف الرياح او هړوي وتصرف الرياح او چلئی دې سره یا هړوي دې سره ریاح هواګانې که نه الریاح هواګانې والسحاب او وریځې المسخرې او لکه هواګانې چلیږي که نه هغې سره دغه چی وریځ چی که نه وریځې چی نو هغه راولي که نه المسخرې او مسخر کړي دي دا بینه په منځ کې السماء د اسمانونو والارض او د ځمکې دا وریځ چې دي که نه دا د ځمکې او د اسمان په منځ کې لکه دا په منځ کې داسې اویزان کړي دي که نه د دې سره مطلب باران راوړي الله رب العالمین لآیات په دې ټولو کم دلیلونه چې دي که نه په دې کې زموږ دپاره د توحید نشانیانې دي ټیک شو توحید نشانیانې دي لقوم د هغې قوم دپاره یعقلون چې عقل نه کار اخلي چې عقل لري که نه نو لکه دا څومره دلایل چې بیان شو که نه نو دا په دې وجه باندې بیان شوله چې حقدار د بندګۍ چې دی هغه صرف او صرف الله رب العالمین دی او ځکه لکه دا کارونه یې کړي دي که نه دا کارونه کوي نو مطلب الله دا ټول کوالټیز چې دي که نه دا صرف او صرف الله رب العالمین کې لکه دي موجود دي دا عام انسان چې دی که نه هغه داسې کارونه نشي کولی او ردی نه علاوه چې لکه خلک بیا دا کم کارونه چې الله رب العالمین کړي دي که نه خلک اکثره وایي لکه بابا پلانې بابا له تلي ومه نو د هغه په وجه ماته اولاد میلاو شولو او مطلب لکه څه جادو تعویض واویز مې کړی په هغې باندې ماته لکه رزق میلاویږي که نه داسې لکه دا الله سره چې نور څوک شریک کوي که نه نو لکه هر کار چې دی نو هغه صرف او صرف الله رب العالمین چې دی نو هغه کوي او چې څوک د الله سره لکه داسې مطلب شریک دغه کوي نو د هغه نه لکه ردی کار نه بل غټ جرم نشته دی ټیک شو او بس دغه یو الله دی هغه حقدار دی د عبادت کولو او صرف الله رب العالمین معبود دی زموږ د ټولو